کدا ذهن دی چې ځان بربندولو باندې سبسکرایبر ملایږي، په ځان بربندولو باندې ویوز ملایږي، په ځان بربندولو باندې کمنټ ملایږي، په ځان بربندولو باندې چې کوم دی لایکونه ملایږي، په ځان بربندولو باندې شهرت ملایږي، نو ستا په دې هر څه باندې لعنت او ستا په سوچ باندې لعنت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که تاسو سره انډ فری نه نو بیا خو دا ویډیو مو ګورئ، او که انډ فری نو هغه غوږونو کې ولګوئ، ولې چې دی ویډیو کې مخکې د راتلو الفاظ داسې دي چې هغه فهملی کې د اورېدو بالکل نه دي. اوس به زه تاسو ته خبره کوم څنګه چې تاسو ته پته ده دا نننۍ ویډیو په علیشه باندې جوړیږي. ګوره زمونږ نور هېڅ مقصد هم نه، زمونږ چې کوم مونږ باندې چې کوم بد شی لګي که نه هغه دا دی. ګوره په پاکستان کې او د پاکستان نه هټ کې بې تحاشه جینکۍ دي، ښځې دي، هر څوک دي. هغو چې ویډیو جوړي که نه هغې ویډیوګانو کې او په بعض داسې خلکو ویډیوګانو کې فرق وي چې د هغو زه تاسو سره نوم شیر کوم. هغې کې زما په نظر کې ټولو نه پیله چې کوم دي هغه علیشه فیملی ده، د علیشه مور او د علیشه پخپله. چې کله مونږ دې له ویډیوګانو کې ګورو نو مونږ ته به دا یو شی لازمي میلاویږي چې دوی به خپل د جسم یو نه یو حصه لازمي ښیي. اوس زه تاته یو خبره وکړم، یو سړي لپاره او یو الک لپاره دا خبره که مونږ ووایو چې یار هغه ځان اوښو نو دومره فرق نه پرېږدي، ولې چې الک دی. صحیح دی، دنیا یې کم ګوري، الکانو لا دنیا کم ګوري. تاسو ته په خپله پته ده چې جینکۍ کله خپل جسم نمایش کوي په سوشل میډیا باندې نو ټوله دنیا یې ګوري. او دو دا یو اډوکې دو دی خلکو عوام چې کوم دی نسلی دی. اوس د علیشه دلته ګوره زه تا ته دا پوینټ وښیم چې پرون هغې ویډیو اپلوډ کړه خپل په چینل باندې، نو هغې یو سور شال اچولی دی. ګوره ماله دا خبرې کول نه دي پکار، ما سره دا خبرې خوند نه کوي، ولې مجبوره شو، خدای مو غرق کا، بیا مجبوره شو. دا د پښتو کې ورته یاره ګوره خوله مې نه کېږي، دا کنزل ورته نشم کولی، خو دا دومره درته ووایم د علیشه دا مور ده دا به خپل دا غلط ځایونه ښیي. پرون خو یار اینډ شو، قسم دې تباهي راغله یار. ما خو چې وکتله د سور شال یې اچولی دی او لاندې خپل دې چیزونو ته چې کوم دی سپین هغه له پاسه نوم به یې نه اخلم، بس تاسو پوه شوئ، هغه یې اچولی دي. دا سور شال چې پې اچولی دی دنیا ته ښیي او بیا وایي چې زه ریډ انار یم. صحیح دی، دا ریډ انار دی. د سپی لور، د بېغیرت سړي لور د چای پته دیم نه لګیا چې کوم اصل پلار دی هغه هم اپله کرپشن دی، چل شی دی، پته نشته دي. زما تا ته په دې ویډیو کې دا پیغام دی چې ګوره که ته غلطه یې، ستا سسټم غلط دی، ستا لباس غلط دی، او ته دا وایي چې یار دا سبسکرایبر، دا ویوز، دا لایکونه او چینل نه مخکې بړاولو مشن دا دی چې زه به خپل جسم خیم نو زه به کامیابه کېږم. نو زه وایم په دې زه څه چې پوره دنیا وایي چې په دې کامیابۍ باندې لعنت دی. خدای نوم ته وګورئ، ځان وپېژنئ. او پښتنو تاسو سره دا شی خوند نه کوي یار، ځان مو بربند که. دا زه تاته یو خبره وکړم، که دا وایي که نه چې یار دا ټول خلک غلط دي، زه پښتانه یم، زما خپله مرضي ده چې څه کوم به، نو بیا زه تاسو ته خبره وکړم، بیا په چینل باندې چې کله دا خاوند د علیشه دا پلار چې کله مونږ ته ویډیوګانې جوړي که نه وایي زه تبلیغ له روان یم او دا تسبیح به یې نسلي، اول ته چې کوم دی ګشتونه به کوي. نو خدای دې غرق که چې ته تبلیغ باندې پوهېږې، ته الله نبی پیژنې، نو دا تا کې دومره عقل نشته چې دا لور دی بربنډه په دې سوشل میډیا باندې راځي او د دې دا مخکینی او شاتني خلک ګوري، دا تا ته غلط نه ښکاري؟ و د کوچر سړي زویه تا باندې خو سل کنځلې وکړمه کمې دي، ولې څه وکړم ضمیر راله اجازت نه راکوي. کوم الفاظ چې زما ذهن کې و چې تا لپاره به زه ویم په دې ویډیو کې، بس د هر چا خپل یو ضمیري، نو زه خپل ضمیر روکا وکړم. ګنې ته د ګندترینو د کنځل نوم زیات حقدار یې. خدای نوم ته وګوره یار، ځان وپېژنه، ځان دې شرمولی دی. ښځه دې خپله په سوشل میډیا باندې بربنډه راویستله، پښتنو ته دې وښیله. پښتانه خو پښتانه دي، خدای بنده نور هم در پسې انخطي دي، هغه درله ګوري. او که ته وایي که نه چې مونږ ګوري، نو ته کمنټونه ولې اندازه نه لګئ؟ ستا په چینل باندې ویډیو لاندې چې کله ما کمنټې پرون وکتلې که نه، زه هیلاو شوم ما یار دا کمنټې دو ګوري، دې نه باوجود هم دو کې دا ویډیو اپلوډ کولو همت څنګه راځي؟ ته که د قرآن تلاوت په چینل شروع کړي که نه، یاد ساته د علیشه مور او علیشه ته دا پیغام رسوم چې تاسو په قرآن تلاوت باندې هم شروع کړه د چینل نه، خو که لباس هم سیټ نه و، دا مخکینی او شاتنی هم نه یې پټ کړي که نه، نو قسم مې دې په خدای چې غلط یی. د قرآن هغه تلاوت که کوی او که دا ځایونه ښیې که نه نو غلط یی.
ځان پیژنې مړه پښتنو ته وګوراو ستاسو شانتي پښتنو باندې بم دا نور پښتانه فخر کوي لعنتیانو پښتنو کې همداسې خلک نو لیدلی لکه تاسو له چې ګورو ځان مو شرمولی دی یاره خو افسوس مقام دی چې کلم تاسو ګورم بس څه سزای به م بربنډ دی هغې ته خیلی او تاسو ته څه لګي دا بربنډ ځای صرف ما کتلی دی ما نه دی کتلی زه چې پې ګرم شیم ما کمنټ یې وکتلی چې خلکو ستاسو کوم کوم ځایونه چې تاسو خیل هغه تاسو ته خلکو هلته بیان کړي دي و بې شرمو و بې حیاو پرتوګ هم د پښتنو نه وښکو بې حیا بې ذاتو هلته څه پکې ته لګیا دی وایي آئی ایم یور بگ فین میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں دا چاہنے واہنے والا نه دی دا به 2-3 ورځې به در سره داسې ګرځي او بیا به دې توت ته برجه کي تا د په خپله پته دی چې څه به در سره کوي د بلې پښتني ویډیو مې کتلې وه ویې څه هم نه دي بس چې ډایرکټر دی هغه له به جدا دا سورې ورکوي وي او که کیمرامین دی هغه له به یې جدا ورکوي دا ولې هغه وي هغې جینۍ دا خبره ولې کولا وکړه ای ته پته ده چې په دې پلیټفارم کې چې مخکې کېدل غواړم او ځان له نوم جوړول غواړم نو دا شی او دا شی به ورکول لګي ګنې هسې کار نه کیږي تاسو خو پښتانه خدای نوم ته وګوره یار ځان مو شرمولی دی بس کوي دې شي نه سمې طریقې سره راشه په دې یوټیوب باندې که د چا پلار روکا وکړي نو ما ته ووایه زه دې ذمهوار یم سم لباس کې راځه ځان نه یو اسلامي ښځه جوړه که یار نورې ښځې سرچ که په یوټیوب باندې وګوره چې هغوی څنګه لباس کې راځي یار لازمي نه ده چې ته به ځان نه چې کوم دی غیر مسلمه جوړه بربنډه به کې ځان او بیا به وایي چې دې باندې کامیابي ده زه درته په چیلنج باندې ویم دا خبره زما یاد ساته که سم لباس کې راغلی او سم کارونه دې شروع کړل دا چینل دی 1 میلیون ته ونه رسید زما نوم به امداد مې کومه خبره کوي ته یار دا څه خبره ده چې ځان به بربنډی او تا ته به دا فولوور مولوور میلایږي زه خو یم که دا ذهن دی چې ځان بربنډولو باندې سبسکرایبر میلایږي په ځان بربنډولو باندې ویوز میلایږي په ځان بربنډولو باندې کمنټ میلایږي په ځان بربنډولو باندې چې کوم دی لایکونه میلایږي په ځان بربنډولو باندې شهرت میلایږي نو ستا په دې هر څه باندې لعنت او ستا په سوچ باندې لعنت چې دا هر څه ده بیکګراوند چې وګورو نو هغه ستا ده جسم نمایش دی په سوشل میډیا باندې دا د پښتنو هغه تاریخو